بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. دا د پرونه موضوع سره متعلق آیاتونه دي. نن به د دې مختصره تذکره کیږي ځکه چې زیات تفصیل بیا د بلې موضوع دی. بېشکه مونږه تاسو پیدا کړی، یعنی ستاسو د خلق منصوبه م جوړه کړه. ثم صورناکم، بیا م تاسو له شکل درکړو. ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم، بیا مو وی سجده وکړئ آدم علیه السلام ته. دې آیاتونو نه دا معلومیږي چې آدم علیه السلام ته د ملائکو سجده دا داغه په شخصي او ذاتی حیثیت نه وه، بلکې دا داغه په دې حیثیت وه چې دا د انسانانو او د باقی اولاد نماینده دی، ابو البشر دی، د ابو البشر په حیثیت وه. فسجدوا الا ابلیس، نو دی ټولو سجده وکړه سوا د ابلیس نه. لم یکن من الساجدین، دی نو د سجده کوونکو نه. آدم علیه السلام ته د سجدې څه مطلب؟ نو دا مطلب چې یا خدا و چې سر ورته په ځمکه کېږدی، د توحید مسله چې تا یې زده کړې وه نو هغه به دې دلته په کار راځي چې الله تعالی وایي چې سر ورته په ځمکه کېږده، نو چې د الله نه بغیر بل چاته وایي چې دته سر کېږده، لکه ملایکو ته وایي چې آدم علیه السلام ته سر په سجده کېږدی، نو دا هم توحید دی. توحید دې ته نه وایي چې د خدای نه بغیر به بل چاته سجده نه کوي. کني ملائکو بیا ولې شرک وکړه؟ ځکه چې دوی خو آدم علیه السلام ته سجده وکړه، او ابلیس د آدم علیه السلام ته سجده نه وکړه، نو دی موحد شو. توحید معنا یوازې د رب خبره منل. نو چې رب ویلی وی چې هر چاته به سجده کوي، نو بیا به هر چاته سجده کولم توحید و. د رب حکم منل توحید دی، ځکه چې حاکم الله دی، د دې کائناتو بادشاہ الله دی. نو د دې تمامو عباداتو، د دې تمامو تعلیماتو د انبیاءو مقصد د الله رب العالمین حکم منل دی، د الله اطاعت کول. نو چې الله تعالی سم حکم دی نو هغه منل توحید. اوس چې الله تعالی مونږ ته ویلی چې تاسو به یو بل ته سجدې کوئ، لکه حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام فرمایي چې ما د الله نه بغیر بل چاته د سجدې حکم کولی، اجازت مې کولی، نو ښځې ته به مې ویلی وی چې خاوند ته سجده کوه. نو چې ویلی وی ښځې ته چې خاوند ته سجده کوه، نو ښځې به خاوند ته هم سجده کولی او الله ته به هم کولی. نو دا ښځې به مشرکانې وی که مؤمنانې به وی؟ مؤمنانې به وی، ځکه دا سجده به د خدای د پیغمبر په حکم کول. نو دا خلکو د توحید معنا نیمګړې زده کړې ده. او د دې نه علاوه دا باقي خبرې دا د دې متعلقات دي، هغه تفصیلات بیا قرآن کې ځان لګو. قال ما منعك، الله ورته وی څه شي منع کړي الله تسجد چې سجده دې ونه کړه، اذ امرتک چې کله تا ته ما حکم وکړو، تا ته مې حکم کړی. دا اوس د هغه وکیلان پیدا شوي دي، وایي حکم یې ورته نه دی کړی. قال انا خیر منه، شیطان وی زه د نه غوره ما خلقتنی من نار، تا زه پیدا کړم د اور نه. ګوره خالق خو الله تعالی مني. عام مسلمانانو ای بس پدې باندې به پوره تقریر درته وکړي چې الله تعالی خالق دی، الله تعالی خالق دی. دا خبره خو شیطان هم مني. هغه خبره وکړه چې کومه شیطان نه مني.
خلقتنی من نار وخلقته من طین، زه دې پیدا کړم د اور نه او دې پیدا کړ د خټې نه. او اور د خټې نه خره ده، دروغ وي، چالاکي یې وکړه. اور د خټې نه اډوخه نه ده. امام ابن قیم رحمه الله یو کتاب ده بدائع الفوائد، باغی کې تقریبا 15 خوشا وجوهات هغه ذکر کړي دي چې د خټې او د اور په منځ کې چې کوم تناسب دی، نو په هغې لحاظ باندې خټه د اور نه په دو وجوهاتو ښه ده. او ښکاره خبره ده، ته به پوهېږې چې خټه ته ښه ده. ضرورت د دواړو دی، خو خټه نسبتاً چې مقابله شي نو خټه ته ښه ده. قال فاهبط منها، الله ورته ویره دی جنت نه کوشه. فما يكون لك ان تتكبر فيها، تعالی حق نشته ته پدې کې ځان غټ وګڼې. فخرج اوز انك من الصاغرين، ته د ذلیلانو نه، تا په خپل د ذلت لار خو حق نه وځه. جنت د داسې خلکو ځای نه دی. قال انظرني الى يوم يبعثون، د وې د مال مهلت راکړه دا ورځې پورې چې دا خلک به بیرته را پورته کېږي. مطلب دا دی چې زه مړ نه شم، چې څوک را پورته شي که نه نفخه ثانیه، نو بس هغه پورې ما ژوندی پاتې که، او د هغې نه پس خو به بیا مرګ نه وي. دا دومره ظالم دی، دومره دا انتهایي ذلیل دی، دومره کمینه او دومره سپک دی، دومره دا بدطینته دی چې دی په خپل خیال کې الله لم دوکه ورکوي چې زه به الله ته ووایم چې د هغه دوباره را پورته کېدو پورې مې ژوندی که، نو الله تعالی به نعوذ بالله دوکه شي، به زه د هغې پورې مې دله مهلت درکړو، نو د مرګ نه به هم پکې خلاص شم. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال إنك من المنظرين، الله وی تا ته مهلت ملاو دی، ته د مهلت ورکړی شو نه. او بل آیت کې وسره وی إلى يوم الوقت المعلوم، یو خاص موقع پورې. دا د مخکې نه ما فیصله کړې ده به تعالی مهلت درکوم، خاص مقصد نفخه اوله چې کله ټول خلک مري نو ته به مرې، مرګ نه خلاصېږې نه. قال فبما اغويتني، دوی اے زما رب تا د گمراه کړم. اوس که ته دا وګوره گمراهۍ نسبت الله تعالی ته، مطلب دا دی چې تقدیر هم مني چې فیصلې د الله تعالی په اختیار کې دي. او یادا چې الزام په الله تعالی لګئی، کار په خپل غلط کړی دی او الزام په الله تعالی لګئی، بس تا د گمراه کړم. چې تا ته ښه پته وه چې زه دا خبره نه منم، نو ما ته دې ولې وی چې ویې منه. مطلب د ده دا دی چې خدای تا ته خو ښه پته وه چې زه د آدم ته سجده نه کوم، نو ما ته به دې نه ویلې. مطلب دا دی چې زما د زړه دا غل به دې نه نیولی، و دل کا چور پکړنا چې وایي که نه، چې تا ته خو ښه پته وه چې زه دا نه منم او بیا دې ما ته ووایې، نو دې معنا دا ده چې دا خو بس تا د ګمراه کړم. مطلب دا دی چې ما ته هغه حکم کوه چې ته پې پوهېږې چې دی مني او د ده په طبیعت برابر دی، نو ته څه شی چې ستا دونه حیثیت او دونه مقام دی، ځان ته په څه غره ته دومره. نو د ده د انداز ته ګورئ تاسو، دا متکبرانه ځکه خو الله تعالی ورته وایي چې فما لک ان تتکبر فیها، ستا غوندې د داسې خلکو ځای نه دی بې ځایه ځان لوی ګڼي، دونه شی یې نه او ځان دونه لوی ګڼي چې خدای پاک خره ته پته وه بیا دې ماتوي. دا نن سبا د بعضې خلکو هم دا رایې چې خدای ته ښه پته ده چې زه داسې یم، نو ولې ماتوئ؟ دا د شیطان شاګردان خو شته که نه. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، زبکینم د دې خلکو د گمراه کولو د پاره ستا په سمه لار کې. هسې په لاره کې چې خلک کیني نو هغې ته څه وایي؟ شکمار. هندی په خپله وایي زه شکمار یم، ډاکو یم، پوهېږې په خبره، لارې به شکوم چې څوک په سمه لاره رواني، چې څوک ګوره دلته ګوره لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ستا په دې سمه لاره چې څوک ځي نو زه به ورته د شکي دپاره کښېنم. چې څوک قرآن زده کوي نو ده ته به ګمراهي، دی به شکوم، ده باندې به ډاکه اچوم، د ده په دماغو به ډاکه اچوم. چې څوک دین زده کوي، چې څوک د دین خدمت کوي، چې څوک د الله د دین د غلبې جهاد کوي، د نیکۍ څه کار کوي، مونځ لځي، روژې لځي، حج لځي، زکات څه د نیکۍ د جهاد د الله او د الله د بندګانو د حقوقو د ادایګۍ څه کار کوي، نو په دې سمه لاره په اورانه لاره نه کښېنم. ګوره د غله د عام غله د انسانانو دا خو په دې کندو مندو کې کښېني، پوهېږې په خبره باندې، دا په هغه ورانو لارو کښېني. او دی وایي زه به په دې سمه لاره کښېنم،
په دې سمه لاره چې څوک ځي نو دا به شو کومه په هغه ورانو چې ځي خو هسې وایي زما ملګري دي وایي هغه فلان کې دی شیطان وایي یو علاقې ته تن وایي بیا چې وایي کته چې دا کومه علاقه ده خلک د یو بل پورې خبرې کوي که نه مو خو د ادبیات ویلي دي نو دا بلا متر پکې ټول راغلي نو بیا ویلې چې دا فلان کې ځای چې دی وطن ماست هغه ځای نوم نالمه وایي دا خو هسې زما خپل کلی دی نو برفتن چه حاجت دی دې ته تلو ته څه ضرورت دی او همه یاران ماست به گفتن چه حاجت دی دا خو هسې زما رونه دي وایي نه ته پکې کومه حاجت دی نو هغه چې په ورانه روان دی هغه هم زما دي خو دا چې په سمه لاره روان دی دی به خطا کوم او ګوره دا هم په دې هم ځان پوهوي دی نکاتو ته پکې دا د آدم او د ابلیس د دې مکالمې او د دې منځ کې د خبرو د دې هغه رموز پکې موږ د لفظ لیکلی دی که نه رموز دې ته پکې سوچ کوئ چې ابلیس دا وایي چې الله تعالی ستا لار سمه ده او ثم لاغوینهم اجمعین زما دا غلطه په د انسانانو کې داسې بې شرمه خلک شته بې حیا چې د سترګو نم یې وچ دی د سترګو کې نم نشته نو هغه کوي غلط کار او خپل غلط ته ټیک وایي او ستا هغه ټیک ته غلط وایي خو دا ابلیس چې دی دا دومره ذلیل شی دی چې ښه په سپاټو کې وایي لاقعدن لهم صراطک المستقیم خدای ستا لار سمه ده او په دې سمه لاره به زه کښېنم په سمه لاره به زه شوکې کوم نو څه به کوم بیا ثم لاغوینهم اجمعین خلق به گمراه کوم څنګه به گمراه کوم نو دا گمراهی تفصیل ده یعنی هغه د الله لارې ته سمه لار وایي او هغه خپلې ته گمراهي وایي نو دا ته به سوی چې دا حقیقت پسند ده یاره دا خو ښه لیډر دی ځکه چې صحیح خبره کوي نو ښه لیډر دی خو کله کله په یو ډېر ګمراه او بدراه او بېدینه لیډر کې بعضې ښه کمالات وي نو په دې کې دا یو شی شته خو څه مطلب دی چې دا د دې قابل دی چې ته ورپسې شي نو بیا انجام ته ګوره نو چې هغه څنګه ملعون دی بیا به هغسې ملعونان د هغه ملګري وي نو انجام ته بیا غوږ ده نو صرف د یو خبرې نه وشه عجیبه غوندې خلک دی د یو خبره نه متاثر شي لطیفه راته یاده شوه زموږ یو ښه نږدې ملګری دی ما له په مخه کله دعوتونه کوي او کله چې مې علاقه کې ویني نو بس دغه ځای نه ټلیفون ما سره به راځي نه بله ورځ مې کتل نو یو ځلې په کور یو شان جنډه ولاړه وه د جنډو نومونه نه اړم دلته خیر دی خفه کېږه ما نو یو ځلې په کور یو شان جنډه ولاړه وه بله ورځ مې کتل نو بل شانتې پرې ولاړه وه نو ما ورته لکه دا جنډه خو دې بدله نه کړه نو ما ته وایي چې یاره افلانکې سړی راغلی و یاره د هغه اواز مې ډېر زیات خوښ شو نو دا یوه مې راکوزه کړه او دا بله مې وخېجوله د هغه اواز یې خوښ شو دا د قوم دا طریقه ده کر بلبل طاووس کی تقلید سے توبہ بلبل فقط آواز ہے طاووس فقط رنگ اقبال وی رحمه الله وی ته صرف په رنګونو او په اوازونو دوکه کېږي نو دا ستا عقل دی دا ستا پوهه ده کر بلبل طاووس کی تقلید سے توبہ بلبل فقط آواز ہے طاووس فقط رنگ نو ته یا په طاووس مینېږي په رنګ او یا په بلبل مینېږي په آواز نور دې نه خبر نه چې هغه آتش کدو دی که څه پکې شته نو ته کله کله وایي یاره دا خو پکې غټ کمال دی چې کمال دی نو اوس ته پلار جوړی نه که نه لیډر به د هغه چانه جوړی چې هغه د دې اهل وي چې تا سمې لارې ته راولي د پیغمبر په مقابله کې بل سړی څنګه لیډر جوړ نو دی وایي زه به دوی ګمراه کوم څنګه به ثم لآتینهم من بین ایدیهم بیا راځم دوی ته به د دوی د مخې نه ومن خلفهم او د شانه وعن ایمانهم او د ښی طرفونو نه وعن شمائلهم او د ګسو طرفونو نه مطلب دا دی چې چومک کې لړایي به کوم چومک کې لړایي په اردو کې دی اورېدلی ده که هر طرف نه به جنګ کوم عقیده کې به جنګ کوم په اخلاقیاتو کې به کوم په عباداتو په حرام او حلالو کې به کوم په تهذیبونو او په ثقافتونو کې به کوم په ادبیه یعنی د دنیا یو میدان به نه پرېږدم هر طرف نه به درته راتاوېږم څلور واړه طرف نه به سره جنګ کوم یو سړی د یو طرف نه جنګ کولی شي دی وایي زه به تا ته د څلورو واړو طرفونو نه راتاوېږم نو دا چومکي لړایي چې د ابلیس سره ته کې او روانه ده نو دا داسې وړه خبره ده چې وده په خوبونه کې او ته زه مړه زه په خپله ښه پوهېږم څومره ته پوهېږې چې ته به د شیطان مقابله وکړي شیطان خو زمونږ د نیکه نه او د آدم بابا نه مشر دی دا ټول اتار چړاو دا د تهذیبونو دا عروج او زوال دا د ډېرو لویو قومونو دا عروج او زوال دا ډېر هوښیاران د هغه په مخ کې پیدا شو لوی شو
او بیا لاړه خاورې شو. دا د انسانانو چې څومره تجربې دي دا د په دې دوو ګوتو کې پرتې دي. ته په کومه تجربه د نه ځان بچ کې؟ تا به څومره تجربه ستا به څومره عقل چې ته به د ده نه ځان بچ کې؟ سوا د الله د پناه نه بل ځای دې نشته، سوا د شریعت د رڼا نه د بغیر بله رڼا نشته چې د نه بچ کېږي. داسې خلک خدای په دوو ګوتو کې ګډوي. څه دی د هغه تجربه؟ ته د هغه تجربې ته رسې او هغه وایي زه به څلور طرف نه جنګېږم. د الله د پناه نه بغیر او د شریعت د رڼا نه بغیر د بله لار د شیطان نه د بچ کېدو نشته. او دا معنا ده من بین ایدیهم، آخرت کې به له شک پیدا کړم، ومن خلفهم، د دنیا به ورسره مینه پیدا کړم، وعن ایمانهم، په نیکو کې به ول نیت خراب کړم، وعن شمائلهم، بدی به ورته ښې ښکاره کړم. دا ترجمه هم خلکو کړې ده. نو د هغه دا کارونه ولا تجد اکثرهم شاکرین، او ته به بیا نه مومې اکثر په دې کې شکر گزار. قال اخرج منها، الله ورته وی ورک شه وځه د دې جنت نه، مذءوما چې ستا به بد بیانېږي، مدحورا ته به شړلی شوی. چې کله کله د شیطان په شان کارونه څوک کوي هغه هم وایي شیطانه مخ دې تور شه، هغه هم یا شیطان غټ لعنتي دی. کله کله به پوره دا شیطان خان دی چې کار خو دې د ما په شانتې وکړه او لعنت هم په ما وی. نو به ته خو د ما ورور یې، ما خو تا خو د یوې کښتۍ سواری یو، نو بیا به ما ولې بد وی ډېر. پوهېږې په خبره؟ د عربو کې یو عالم دی وفات شوی دی، شیخ عبدالعزیز محمد السلمان. نو هغه یو کتاب لیکلی دی، هغه د وعظ او د نصیحت دواء القلوب، د زړونو علاج. نو په هغې کې هغه یو قصه لیکلې ده، وایي دا ابلیس دا شیطان یو ځل یې داسې خفه ناست و، دا تندی داسې رابور کړی و، په دې تندي 12 بجاوې وایي چې داسې چا دې تپوس وکړې څوک یې ته؟ وایي زه خو هغه ابلیس یم. نو وایي ته خو داسې یې چې تندی دې را برمه دی، ولې؟ ته خو ډېر خوشحاله پکار یې، ستا خو مزې دي، هر څوک دې خبره مني. وایي نه نه نه، یو نوې خبره را پیدا شوې ده. وایي څه؟ وایي داسې چل دی چې د خلکو ته د رذالت او د حرامیتوب او د حرام د مال د ګټلو دا تمامې طریقې زه وښیم، د سود او د غلا او د رشوتونو او د دوکو د ملاوټونو دا تمامې طریقې ورته زه وښیم. خو چې په هغې پیسو باندې بیا کور جوړ کړي نو په هغې ولیکي چې هذا من فضل ربي، دا زما د رب فضل دی، زما نوم پرې نه لیکي، نو کریډټ ماله نه راکوي. نو خفه په دې یم، دې چلونه ټول زه ښیم او بیا پرې نوم زما نه لیکي. نو ابلیس او بیا دی په هغه باندې لعنت هم لیږي. نو په هغه لعنت لیږي نو په ځان یې ولې نه لیږي؟ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم، څوک چې په تا پسې روان وي، لأملأن جهنم منکم اجمعین، زه به دوزخ ډک کړم ستاسو له ټولو نه. ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنة، او ای آدم اوسېږه ته او ستا بیبي په دې جنت کې، فکلا من حیث شئتما، خورئ د کوم ځای نه چې خوښه شي، ولا تقربا هذه الشجرة، او مه نږدې کېږئ دې ونې ته. دلته یو څه شی به وي، نو هغه وایي شجرې نه مراد دلته کې مار دی. لکه شجره ته مار ته ویلی شوی دی. دا ستا په دې کور کې دننه کتاب را پیدا شوی دی، پایې کې دا لغت لیکلی دی. نو بیا څه لګیا دی، څه وایي څه ګډې وډې، ما په یو مضمون لیکلی مو پته نه لګي چا به شایع کړی که به نه شایع کړی، چاله مې ورکړی مو د هغه په مقابله کې. نو بهرحال ښه مضمونونه خو دا خلک نه شایع کوي که نه، دا خو انګه بنګه آیه بایه چې هسې څه وایي نو هغه خلک شایع کوي. ولا تقربا هذه الشجره، دې بوټي ته مه نږدې کېږه، دا د خوراک خبره ده. بیا دی وایي چې پکې د خوراک خبره خو نشته، نو خدای دې ړوند کړ، ته په قرآن کې لیکلي فاکلا منها، ویې خوړاتې. نو مار څوک خوري؟ که مار خلک خوري که مار خوړونکی دی که خوړلی شوی دی. مار به په تا چک لګوي که ته به په مار چک لګوي. فاکلا منها، نو دواړو ته نه وخوړه. نو که دا مار نو آدم علیه السلام او حضرت حوا په دې مار چک ولګو، نه ته څه وی؟ نو دا بوټی و. څه بوټی و؟ وایي دا که د غنم بوټی وی نو دا خو مونږ اوس خورو. نو دا چا وی چې دا د غنم بوټی و؟ دا به الله ته پته چې څه بوټی و. نو او که دا غنم هم و نو غنم به د هغه دپاره په جنت کې بند نه، په دنیا کې خو وله بند نه و. دنیا کې چې بند وی الله به مونږ ته ویلی وی چې په تاسو غنم بند، نو مونږ به نه خوړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم نه خوړی. نو دا آیه بایه نن سبا مجتهدین دروغو ډېر زیات، بس دروغ وایه غټ مجتهد وی، دانشور وی،
زه د دانشور داخله چې ته دانشور وایي که نه نو زه دې ته دانشور وایم دانشور همدغه الفاظ دي زیاتی کمی مې پکې نه دی کړی خو دانشور نو ته دانشور څه ته وایي نو دان په انکو ژبه کې غویي ته وایي انکو نه ده انکو دا مې دا انکو والا سره زه د پاتې شوی یم نو زه درته وایم نو دان په انکو ژبه کې غویي ته وایي او شور معنا خوره ځمکه نو د خورې ځمکې غویی د خورې ځمکې غویی او دی وایي زه څه یم وایي چې وایي زه دانشور ته دانشور یې ما ته پته ده زه دې پېژنم دانشور نو دا دانشور دي آیت چې ته زده کوې نو قرآن مخکې زده کړه د هغې نه بعد لیکل کوه نو قرآن زده کړی نه دی هغه کومه خبره چې کوې د هغې متعلق دم ټول آیاتونه نه دي ویلي نو چا عالم نه زده کړه که نه دا خو د زده کولو کتاب دی دا خو صحابه هم د پیغمبر نه زده کړی صحابه کرامو د پیغمبر نه زده کړی او صحابه کرامو له عربي ورتله لوی عربو هغه عرب قح چې ورته وایي عرب عرباء چې ورته وایي اصل عربو په یو لس پوهېده او د هغې باوجود هم قرآن د پیغمبر نه زده کړی او ده په دماغو کې خناس ناست دی وایي چې د اردو د ډکشنرۍ نه زده کوم نو د اردو ډکشنري د قرآن دپاره لیکلی شوې ده نو که ګمراهۍ ته د ارادۍ نو کوه خو نور خلک خو مه ګمراه کوه زه د نورو ته حیران یم چې بیا دوی هغه ته هم داسې ګورې لکه ته به د علامه د زمانې دی دا ولا تقربا هذه الشجره او دی ونه ته منځ دی کېږي یعنی که بالکل چې د یو خبرې نه ډېر زیات خطرناکه خبره یو منې کوي ترې وي منځ دی کېږي ولا تقربوا الفواحش بې حیایۍ ته منځ دی کېږي ولا تقربوا مال الیتیم د یتیم مال ته منځ دی کېږي خوړل خو لویه خبره دا فتکونا من الظالمین شیبه د ذات یې کوونکو نه فوسوس لهم الشیطان نو ناکاره خیال واچو دې دواړو ته شیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما چې ښکاره کړي دې دواړو ته هغه چې پټ دي د دې دواړو نه دي د شرمګاهونه دی په جنت کې د اوسه پورې چونکې بول و غایت وغیره څیزونه خو نه نو بس جنت کې دې ته دا پته نه لګېده چې زمونږ لا داسې د شرم ځایونه هم شته پټ لیکن چې دا ونه یې وخوړه نو د هغې نه بعد هغه دوی ته ښکاره شو بدت لهما بل چا ته نه ښکاره شوي بل چا نه ولیدلې دوی ته ښکاره شو وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره او شیطان دې دواړو ته وی چې ندی منی کړي تاسو دواړو لره ستاسو رب دې وننه الا ان تكونا ملکین مگر دې لپاره چې شیطان شنو ملائک او تكونا من الخالدین یا شیطان سودا همیشه اوسیدونکو نه وې د دې لپاره منی کړي چې تاسو همیشه اوسیدونکي بشه یا به ملائک شه او دای ته نه یې راکړه چې ملائک هوتا ته سجده کړي و نو ته خو د ملایکو نه ډېر اوچتې دا چې څوک چاله دوکه ورکوي که نه نو داسې خبرې ورته وکړي چې بد د هغه نه هغه خپله خطا کړي نور څه ورته په دماغو کې ور واچوي که نه چې دی ورته وایي چې تا نه به که دا ونه دې وخوړه نو ملایک به نه جوړ شي نو د آدم علیه السلام نه دا خبره یېره کړې چې هلاکي ورسره وکړه چې ملایک خو ما ته سجده کړې ده زه خو د ملایکو نه اوچت یم ځکه چې زه خو مسجود الملایک یم او خالدین خو ما به د جنت کې خو یې راته وایي چې اوسېږه نو خدای پاک خو ما ته نه دي ویلي زه دې وباسم پاتې شو دا خبره چې دی څنګه هلته لاړه نو په دې کې ستا څه کار دی چې څنګه لاړه یو سړی چې ډز وکړي او هغه بل سړی مړ کړي نو ته به بیا دا وورې چې هلکه ورېږه چې دا څنګه دا سړی راغی او دا خپیاب له راغی او که سپلی پخپو وي او که بوټان یې پخپو وو دا تماچې جرمنی وو که دا اټلي والا وو هم په دې کې ستا څه کار دی خو د دې مړي غم کوه چې اوس سړی مړ کړه هغه قاتل پسې منډه واچې هره ونیسي نو ته اوس لګیا یې چې کوم ځای نه ګرېږي هغه ګرې دې کې ستا څه کار دی چې څنګه لاړه او که خامخا دی بیا په دې کې شوق ونه چې خدای جنت ته بوتلی بیا به د جنت کې د الله نه تپوس وکړي چې خدای او د آدم بابا نه به تپوس وکړي چې دا سړی څنګه راغلی ځکه دا خو دونه خبره دومره نه ده اشارتن قرآن مجید کې دوه خبرې دي ښه هغه دا ده چې ابلیس داسې هم کولی شي چې مخامخ خبره وکړي او داسې هم کولی شي د دې نه دا معروفه وسوسه د وسوسې مطلب دا دی چې لرې نه یو خیال ورچول لرې نه یو خیال ورچول دا خبره خو نن سبا څه بعید دم نه چې یو سړی په یو ځای کې او بل په بل ځای کې او د هغه په ذهن کې یو خیال ور واچو نو دا خیالات ورچول د چا په ذهن کې داسې دونه غټه خبره خو نه ده دا وقاسمهما قسمونه ورته وخوړل انی لکما لمن الناصحین زه ستاسو د دواړو خیرخواه یم پته ولګېده چې د ګوره ابلیس او د آدم په منځ کې ډېر فرق دی
ابلیس غلطي وکړه نو چا ورته نه ویلي چې داسې وکړه. آدم علیه السلام ونه وخوړه خو قسمونه ورته ده وخوړه او بدخوا و ورته قسمونه وخوړه وی زه خیرخوا یم. نو د انسان فضیلت دی دا چې څو پورې دله یو د شر غوښتونکی طالب شر د طالب خیر په شکل کې نه راغلی، داعی شر د داعی خیر په شکل کې نه راغلی، هغه پورې دی د شر کلاو دعوت نه قبلی. انسان کې دا کمال ته دی ډېر هم بیکاره وي که نه نو دی برای راست دا دعوت نه قبلی چې پهې کې ورته هغه صفا ووایي چې راشه ملګری شه چې غږ دې کړم، راشه ملګری شه د خدای دشمني کوو، راځه چې د پیغمبر دشمني کوو، نعوذ بالله داسې دعوت نه قبلی، راځه چې د الله د خبرې مخالفت کوو، داسې دعوت انسان نه قبلی. ډېر کم به داسې چېرته عام انسانان داسې نه دي. هلته چې څوک یې په غلطه لاره راوړي نو غلطه به ورته ښایسته ښکاره کوي. نو الله فدلاهما بغرور نو دوکه ولا ورکړه، فدلاهما راوای چول دا دواړه بغرور په دوکا. فلما ذاق الشجره چې کله دې دواړو دا ونه وسکله، داسې نه چې اول حضرت حوا وسکله او بیا آدم بابا علیه خو دې ودا نیمه دانه هغې ته وی چې وخوره. دا د یهودیانو دا خبره مشهوره کړې ده. د یهودیانو په کتابونو کې دا لیکلي دي چې آدم علیه السلام له دوکه حضرت حوا ورکړې وه. د یهودیانو په کتابونو کې اوس هم په جیوش انسایکلوپیډیا کې دا خبره لیکلې ده چې ښځه ازلي بدبخته ده، دا ازلي جهنمي ده، دا چېرته هم جنت ته نشي تللی. او د دې وجې نه په انسانانو دا چې څه بربادۍ راغلي په انسانانو دا د ښځو د لاسه راغلي. نو دا د یهودیانو خبرې دي. بیا خلک الټه ورتپي د مسلمانانو په سر باندې. قرآن خو دا وایي چې نه به یې دواړو وخوړه، دا نه چې حضرت حوا له شیطان دوکه وکړه، حضرت حوا آدم علیه السلام له دوکه ورکړه. دا خبره غلطه ده، دا خبره غلطه. دا خو دا یهودي چې کوم ایجنسیانې او کمپنیانې دي نو هغې دا مسلمانانو په زړونو کې دا شکوک را پیدا کوي او ورته پته ده چې په ښځو حقوق خو په اسلام کې د ټولو نه زیات دي او ښځې خو زیات اسلام طرف ته مایله دي. نو هغه د اسلام نه د بدګمانه کولو دپاره دا الټه پلټه خبرې کوي، حالانکې قرآن خو د دې رد کوي. فلما ذاق الشجره چې دې دواړو په یو ځای وسکله نو بدت لهما سوآتهما خپل شرم ګاګونه ورته ښکاره شو. دې دواړو ته بل چاته نه وایي. وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه. اوس پته ولګېده چې پرده چې دی دا د انسان په فطرت کې ده. اولنی کار حالانکې ګوره دا د ټولو نه لوی عجیبه غوندې خبره وه چې د جنت جامې د دې نه لاړې نو د ټولو نه اولنی کار یې بې اختیاره دا شروع کړو چې بل څه خو وونه نو د جنت پاڼې یې په ځان پورې رامږلې. وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه، د جنت د ونو پاڼې یې په ځان پورې مږلې چې پرده راشي. پرده د انسان په فطرت کې شامله ده. او دا نن سبا چې خلکو ته وایي چې څومره بې پردې کېږي نه وایي دا دومره تهذیب یافته دی. نو ما د ډېره مخکې نه دا خبره خلکو ته کړې وه په درسونو کې. ما یې بیا خو دا خره د ټولو نه ډېر زیات تهذیب یافته دي. پوهېږې په خبره باندې ځکه چې دې خو چېرته په عمر کې پرده کړې نه ده. ته به یې لا اوس ورو ورو د پردې نه ورخوا وباسې او چې د جانګې مانګې او چې د سکرټ مټ بوت اغوندې او هغه خو د سره سکرټ هم چېرته نه دی اغوستی، د خرو د سپو د غواګانو او د میخو. نو ته که ډېر زیات هم تهذیب یافته شي او ډېر زیاته ترقي مو کړې خو د خره هم د ترقي نه شي کولی ځکه د هغه پلار نیکه چېرته نه دی اغوستي او ستا خو کم از کم پلار نیکه اغوستې وي. که ته یې وباسې نو پلار نیکه خو دې اغوستې وي نو ته به د خره هم د ترقي څنګه وکړې. یوه لطیفه بله رایاده شوه، زه د کویټې ته تللی وم نو هغه وخت کې زه بینک کې ملازم وم نو هغه بینک اډیټ مې کوه اسلامي بینک وال. نو هغلته بیا علما راله را پیدا هغوی د بینک متعلق څه خبرې کولې نو بیا چې ګپ شپه مو لګو نو بیا وایي ته زمونږ میلمه یې نو ګرځوله مې داسې چکر له نو هغې کې یو کس لطیفه ویله وایي د یورپ نه یو کس راغلی او دلته نو وایي زمونږ یو ملګري ورسره ګپ لګو چې یاره تاسو دا یورپیان ډېر تکړه یې، تاسو دا دونه ترقي په څه وکړه. وی هغه یورپي ورته وایي چې مونږ دونه ترقي په دې وکړه چې مونږ وخت نه خرابو. تاسو چې ډوډۍ ته کښېنئ هم ډېر زیات وخت پې خرابوئ، راغونډېږئ او دا دسترخوانونه دي او دا ډونګې راوړئ او دا چمچې راوړئ او دا پلیټونه راوړئ او دا لوی قسم جوړه کړي په ډوډۍ په ګنټو ګنټو وخت خراب کړي. او مونږ په دې لاره باندې بس سینډویچ راغستی او خراب تې وباسو، کار هم کوو، منډه هم وو، خوراک هم کوو. وی ده دې تپوس وکړه چې متیا دې څنګه کوئ؟
متیازو ته کینې کنه هغه هم داسې په ولاړه وي چې نه متیازو ته خو کینو هغه ورته ستاسو نه خو زمونږ خره ښه دي کار هم کوي په لارې لارې متیاز هم کوي روان په لار هغه وخت نه خرابوي بوجې په شایي د شګو او چې متیاز ورشي ودرېږي ورته نه په دې لارې بهېږي غویان هم زمونږ داسې دي او په دې لارې روان یو متیازې کوي نو که ترقي بیا دې ته وایي بیا خو زمونږ غویان ډېر زیات ترقي یافته دي بس کار خر د ځانه جوړ کړي نو ترقي وکړي ترقی به نور څه اسباب وي څه ذرایع وي او بیا د مؤمنانو لپاره به د ترقی څه نور اسباب او ذرایع دا منم چې مونږ کې به څه کمزورۍ وي خو د دې دا معنا نه ده چې بل کار مه کوه خو بس دنیا پسې ورپسې شه او لیونی سپی د ځانه جوړ کړه بهرحال اخو ځان له موضوع ده خدا خو مې راته په منځ کې لتي وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه او شروع شو دا دواړه چې تپلې په ځان پورې پاڼې د جنت مولانا قاضی محمد اطهر مبارک پوری یو عالم دی هندوستان کې نو هغه ډېر کتابونه لیکلي دي په دې بر صغیر په فضایلو باندې نو هغه پکې یو خبره دا لیکلې ده چې په دې ټوله دنیا کې خوشبویان صرف زمونږ په دې بر صغیر کې دي وایي ځکه چې آدم علیه السلام دلته راکوشوی او حضرت حوا به دلته راکوزه شوې وه په دې کې تقریبا 8 اقوال دي او د ډېرو مفسرینو رایه دا ده چې بر صغیر کې حضرت آدم بابا راکوشوی نو هغه وایي چې د دې خوشبویانو وجه دلته دا ده چې آدم بابا او حضرت حوا به چې راکوزېده که نه نو د جنت هغه پاڼې ورپورې تړلې وې که نه د جنت هغه پاڼې ورپورې وې نو چې پاڼې ورپورې وې نو خو ډېرې زیاتې خوشبویه وې نو چې راغلې نو بعد د دې بر صغیر نه نو دا څومره عطور او دا خوشبویات چې کوم دي دا عودونه او دا سیزونه دا ټول په دې بر صغیر کې را پیدا دي د دې بنیادي وجه دا ده بهرحال دا خو پکې په منځ کې خبره راغله فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما او دې دواړو تخپل رب आवाज کو الم انهكما عن تلكما الشجرة وما تاسو نو منی کړی دی ونینا دغه ونینا وقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين او تاسو من ویل چې شیطان تاسو دشمن دی ښکارا نو دی دا ونوي چې خدای پاک قسمونه راته وخاړو او خدای پاک دوکې کړو دا باندې معنی خودي سره بوي یعنی حقیقت کې دغه خپل نه وخړلې خدای هغه د قسمونو د وجنه او د دوکې د وجنه خړلې و خدای مؤمن شان ده د انسان شان ده چې هغه بیا د الله د خبرې په مقابله کې باندې نه لړي بس وی به غلطی را نشي د شیطان سره سو وجه نه و د ځانه وجه جوړوله او دې سره وجه هغه وجه نه ویله بلکې سی وی توبه وشته دا د مؤمن شان ده حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها یو ځل کور ناسته و او نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی چې تشریف راوړ چې د دروازې ته ودرېد نو فورا دروازه کې ودرېد او د نبی علیہ السلام پر مخ مبارک کې د ناګواره اثرات ښکاره شو نو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها چې وته وکتل نو فورا شوی که زمونږ د دنیا خزي کنه نو یې به چې چللې چې چل څه ګناه مې کړې چې چللې ها او لکه دې نور مې پس سویلې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها شوی وی چې استغفر الى الله والى رسوله ماذا اذنبت یا رسول الله دا الله نه معافي غواړم دا الله د پیغمبر نه معافي غواړم دا الله رسول ما نه څه ګناه شوی اول وی معافي غواړم استغفر الى الله والى رسوله دا الله نه معافي غواړم او دا الله د پیغمبر نه معافي غواړم ماذا اذنبت یا رسول الله دا خدای پیغمبر دا ما څه ګناه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا تصویرونه چې تا دلته خو دي او دې کې هو او دلته په کې مخامخ خو دي نو دا تصویرونه چې دلته کې ملائک نه راځي نو هغه حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ولګي دا هغه ماترو دا نه داسي غده مده باندې د پاسه چې نبی له وی د خدای پیغمبر ما تعالی دې د پر راوړي تاسو په دې باندې کې نه دي تاسو د کې ناشتو د پاره مې دا راوړي نو نبی له صلی الله علیه وسلم نه هغه اوښلو دا هغه نه سو اخوا دې خواغان څخه غده مده دا شونه بزونه ته وکړه چې هغه پس مکه باندې په خپو په د پاسه خو دې کی نو مطلب مې په دې خبره کې چې د تربيت تقاضا ده د بندګۍ تقاضا ده چې غلطي وشوه د الله او د الله د رسول په حق کې نو دا باندې چې چل مې کړل ما څه کړی دي آیت د تسوق وای نو څه باندې چې زمړا آیاتونه ما ته مو آیا بس فورا به استغفر الله نه معافي غواړم نو دی ربنا ظلمنا انفسنا اے دا منګره به موږ په خپل ځان زیاته کړي ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
کته موږ نه بخیو په موږ رحمونه کې شوب موږ تاوانیانو نه قال حبيتو الله وکشه بعضکم لبعض عدو ځنی پتا شو کې ځنی دشمنان دي مطلب اولاد ولکم فی الارض مستقر او تاسو د پاره پزما کې د اوسېدو ځای دی او متاع الى حين او فدر دی وخت پورې قال فيها تحيون الله وی پدې مکه کې بجوان دی او فيها تموتون او دې کې بمره و منها تخرجون او دې نه واپس راځته کېږي یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا اے دا آدم بچو نازل کوم پتا سبحان لباس جامع نازل شوی دي جامع د برن راغلي دي وای او د برن راغلي دي مطلب دا دی چې جامو تصور په انسان کې د برن راغلی دی د جامو تصور انسان کې ردی وجنه د برن راغلی چې زناور دی د غم سو اعضاء صنفی شتا خداغه اعضاء صنفی صرف اعضاء صنفی دي او سوءت او د شرم زه نه دی د دې وجنه د هغه د پټولو تنظیم د پر الله تعالی هغه د پاره څه کپڑے نه دی را لېږلي ځکه چې د هغه اعضاء صرف صنفي اعضاء دي هغه سوءت نه دی هغه د شرم زینه نه دي دا هغه په ښکارا کول باندې هغه ته د شرم څخه مسل نه را پیخيږي د انسان اعضاء صنفي چې دي دا اعضاء دي او دا سوءت هم دی دا د قابل شرم زینه دي دا د پټول زینه دي نو الله تعالی د انسان په دماغ کې دا خبره کې خو دا چې تبه د دې د پټولو کوشش کې نو د دې وجه نه وی قد انزلنا علیکم لباسا د دې د پټولو د دې د ستر د خبره ما د برنه پتا نازله کړی دا یعنی ستا په دې فطرت کې مدای خو دا چې تبه ځان پټه خپل قابل شرم حساب ته د خلکو نه پټه ساتي د جامو درې خصوصیات اولنې خصوصیت څه ده چې ستا د شرم او د پردې دا په پټه دویم خصوصیت داره چې تا د یخنۍ او د ګرمۍ نه ساتي او دریم خصوصیت داره چې ستا زینت دی ستا ښایست دی نو خلق چې دا د اسلام نه دي خبر نو هغه په کې دا مخکینه خبره لري کړه دا دوه خبرې نو کله وی ښایست د جامې په ځای زما د خپل چمړه وي د جامې نه ډېره ښایسته ده نو وای دې کې څه ضرورت دی او یخنۍ مې کېږي نه بیا هم داسې ګرځي ها او یا چې جامې جوړې کړي نو تاسو ګورئ د مسلمان قومونو چې کوم جامې دي پاغه کې به ته پوهیږي چې پای کې صرف یوازې دانه د ګرمۍ او د یخنۍ خیال پکې ساتل دي لکه زمونږ دا جامه چې ده زمونږ په جامه کې رټونو نه بهترین دی کې رټونو نه زیات کني په پرتګ باندې خلاصم د سړي شرم پټي نو دا لمن په وګدا ولې راکوزه ده دا د دې لپاره په راکوزه ده چې تر امکان د حد پورې دې کې د حیا خبره ده د دې جامې بنیاد په حیا باندې ده رستو بیا د ګرمۍ او د یخنۍ خبرې پکې بیا رستو دي او د زینت خبرې پکې هم دي البته په زینت کې دا خبره شامل ده چې د زنانه او کپڑے به نارینه نه اغوندي او د نارینه هغه به زنانه نه اغوندي او دونه زیاتې به پکې نه کوي چې بس مکه راکاږي اسراف پکې وکي دا خبره ریشمي لباس بیا د نارینه او د پاره بند دی د ښځو د پاره جایز دی ولباس التقوى قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم من نازل کو پتا سبحانه دا سجامه چې هغه ستاسو د شرم زینه پټي وریشا او خایستم د ستاسو د پاره ولباس التقوى ذلك خیر او جامه د تقوا دا د ټولو نډیر زیاته بهتري دي د تقوا څخه خاص وردی نه یادای چې د تقوا وردی د چکالر به پکې نه یو لمنه به پلنی او دا چل وای پکې او دا چل وای پکې دا پکې د تقوا څخه وردی نشته په دې کالر باندې د خلکو د ما سره ډېر زیات روانه وي دا په مخ وي دا کالر دا نو زه ته هم دا پټې د کوم پیغمبر علی السلام کړی دا پیغمبر علی السلام کړی او ته کالر ګوري او پټې ګوري او پرتوک نه ګوري نبی علیہ السلام او صحابه کرام خدا قسم جامع نه ویل کدا زمونږ دا چي دي او زه فرض کړه کالر ولا سنت مطابق لباس نه ده اصل ټوپۍ د سنت مطابق کما یو ده ټوپۍ به څو قسمونه اصل به الناس ته کسانو کې تاسو ګورئ څو قسمه ټوپۍ دي په دې کې کما یو سنت ده او کما پکې مستحب ده او کما پکې آرام ده او کما پکې حلال ده ها پکول آرام ده که حلال پکول پیغمبر علیہ السلام په سر کړو چلته قراخوري حلال ده که آرام او دا ته چې وایي جامع د سنت مطابق ځینو خلکو ټیلرانو لا دا لیکلي وایي دلته د سنت مطابق لباس تیاریږي ما د سنت مطابق واسکټ څنګه ته وایي د سنت مطابق واسکټ څنګه د سنت مطابق کوټ څنګه یره که ما د برطانیې نه او د امریکې نه کوټ راولېږه او تا وا نه غوسته که نه زبرګه چې تا ووایي چې دا د سنت مطابق هغې د سنت مطابق جامې جوړوي چې تعالی د امریکای نه سو کوټ راولې کې په ایمان وای د سره ته معلوم دی چې هغه به جمی کې بیا نه غوندي دا سنت مطابق نه دی تیار شوی نو دا څه شوی ولباس التقوا د
د تقوا جامې دې ته نه وایي چې خاص وردی ده د انسانانو چې لکه داسې به جامې او داسې به پټۍ او داسې بدای او داسې بدای. د تقوا لباس معنا لاره چې اصل لباس هغه دی چې په زړه کې دننه دی. کله کله سړی جامې اغوستي او هغه صحیح بربنډي انی کانی ارا من لا حیاء له ولا سوی ورپسې مروت بین القوم عریانا که داسې الفاظ چې کوم سړي کې حیا نشته او بے حیا خبرې کوي دی په لسو جامو کې پټي خدا بربند دی. ولباس التقوى ذلك خیر. زړه کې دننه کله کله یو سړی جامې واغوندي او په هغه جامو کې داسې د تکبر. ګوره دا تکبر دوه قسمه دی. یو د مال تکبر دی، یو د ډیګرو میګرو تکبر دی، یو د عهدو تکبر دی، او یو د زبرګین تکبر دی. ګوره یو سړی داسې دی چې هغه ځان له پینټ او شرټ داسې تیار کړي چې هغه ګوري نو دا باقي دنیا ورته داسې پاستر ښکاري، الټه ورته ښکاري چې یو زه درست یم او دا باقي ټول داسې الټه پلټه دي. نو دا هم نشه ده چې دا پیسې په ځان پسې راکاږي. خو یو بله دا هم نشه ده چې دا پیسې دې راوچتې کړي او بالکل کالر دې هم نه کړی او ځان دې بالکل داسې کړی چې بالکل شر ته ځان برابر کړي او بیا بیا دا ټول دوزخیان دی او دا یو زه پکې جنتي ما ځکه چې ما ته وګوره په ما کې څه کمي ده، جامې مې د شریعت مطابق دا هم تکبر دی، دا ځان نه نشه ده. نو لباس التقوا دا معنا ده چې د وجې نه د پتا کې تکبر نه وي. کني جامې به دې اغوستي او د تقوا هغه جامې به دې نه وي نو ته به بربنډ یې. که تقوا د وجه د ډېرې تقوا نه شر مضبوطه وخته چې زه خو جنتي یم، زه خو د جنت ټیکهدار یم، دا نور خلک به جنت ته راکاږم. نو دا هم داسې ده لکه ته چې بربنډ یې. او چې د بل څه د وجې نه د مال د وجې نه او د عهدې د وجې نه او د بل څه د وجې نه په تا کې تکبر و چې ځان له دې په 50 لکه روپۍ شیرواني که په 15 لکه واغسته او دا دې ویلې چې زما غوندې خواړه څوک شته نه، نو دغه دپاره کې تکبر پیدا کړي نو بیا هم ته د خدای په نس بربنډ یې. شیروانی به دې اغوستي خو یې بربنډ. نور خو د دې آیاتونو دا خو پرونی موضوع ده نو ځکه ډېر تشریح نشم کولی، کني دې کې خو ډېرې مسلې. ذلک من آیات الله، دا ټولې خبرې د الله تعالی د توحید نښې دي. لعلهم یذکرون، دې دپاره دا خلک نصیحت قبول کړي. یا بني آدم، اے د آدم اولاد، لا یفتننکم الشیطان، شیطان دې تاسو په ازمیښت کې وانهچوي، په مصیبت کې دې گرفتار نه کړي. کما اخرج ابویکم من الجنة، څنګه چې راویستي ستاسو پلار او مور د جنت نه. یعنی اولنی حکم خو په هغه وخت کې شوی و چې کله نافرماني وشوه، اگر چې هغه د توبې په وجه بیا واپس شو، بیا د حکمت په وجه ورته ویوځه، خو اولنی حکم خو هغه ینزع عنهما لباسهما، چې ویستلې د دې دواړو نه د دې جامې لیرهما سوآتهما، چې دې ته وښیي د دې د شرم ځایونه. انه یراکم هو وقبیله، بېشکه دی ګوري تاسو ته او د ده ملګري د دغه ډله من حیث لا ترونهم، دا هغه ځای نه چې تاسو یې نه. شیطان درته ګوري نو جامې د نه چېرته ونه باسي، لکه دا نن سبا د خلکو نه جامې وباسي، کاسیات عاریات، خاص کر زنانو کې بیا داسې چې جامې به یې اغوستي او بربنډې به م ښکاري. داسې جامې به یې اغوستي چې په هغې کې به قصدن، نو دغه جامو نه مطلب څه شو؟ که په هغه جامو کې هغه د هغه نه جامو نه په هغه جامو کې زیاتې بدې ښکاري. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بېشکه موږ شیطان دوستان ګرځولي د هغه چا لپاره چې هغه ایمان نه راوړي، چې بې ایمانه خلک نو شیطان به د هغه دوست. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دې کې دا مطلب دی چې الله تعالی انسان په ډېر ښه ساخت کې پیدا کړی دی. د انسان د ښه ساخت معنا دا نه ده چې رنګ یې وله سپین پیدا کړی دی او پوزه یې وله غټه پیدا کړې ده او سترګې یې وله غټه پیدا، مطلب یې نه دی، او رنګ یې وله ډېر مزېدار، رنګ به د چا تورې دی چا به سپینې. د دې مطلب د انسان دا ساخت دی. او د ساخت د انسان کې یوازې د ده دا شکل نه دی، د دغه فکر، د دغه اهلیت، د دغه صلاحیت د ایمان، د د دماغ او د د زړه، د د دا ټول اندروني او روحاني قوتونه چې الله تعالی په ده کې ایښودي دي، دا هغه احسن تقویم دی. یوازې دا شکل نه دی، که دا پوزه ترې کټ شو هم دی په احسن تقویم دی، که دا سترګه یوه یي او بله نه هم دی په احسن تقویم پیدا دی، که دا شونډه ډېره زیاته پیړه او تکه توره او دا رنګ هم تک توري بیا هم دی په احسن تقویم پیدا دی. ځکه احسن تقویم یوازې د شکل ښایست ته نه وایي چې دا څه ته حسن وې، د دې هغه معنوي حسن په دې کې مراد دی، د ده دا قد و قامت، د ده دا فکر، د ده دماغ، د ده ژوند طریقه. دکه الله تعالی پیغمبران را لیږلي دي، دکه الله تعالی د دومره لوی مقام د حاصلولو اهلیت او صلاحیت پیدا کړی دی. دغه اهلیت او دغه صلاحیت او دغه لوړ مقام چې الله تعالی دله ورکړی دی، دا هغه احسن تقویم دی.
دې لپاره بیا ځان له تشریحات ګوره په نورو وختونو. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، بشک موږ انسان پیدا کوو موږ ته پته ده چې کوم خیالات د عقیده د زړه، ونحن اقرب الیه من حبل الورید، او موږ نږدې ده ته د هغې رسۍ نه چې هغه رګ دی، یعنی ده ته د ځان نه زیات نه دی، ځان ته دونه نږدې نه دی لکه موږ چې ورته څومره نږدې. وهو الذي جعلكم خلائف الارض، دې آیت ته لږ سوچ وکړه. الله تاسو پیدا کړی د ځمکې خلفا، یعنی الله تعالی تاسو له د ځمکې واک او اختیار درکو. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، او بیا تاسو کې ځینو خلکو له صلاحیتونه او درجې او مرتبې اوچتې ورکړي، چاله عقل ډیر ورکو، چاله علم ډیر ورکو، چاله مال ډیر ورکو، چاله حدود د اختیاراتو ډیر زیات ورکړل، بس چاله لږ او چاله ډیر، چاله پوهه ډیره چاله لږه، چاله مواقع لږه او چاله ډیر. دا د څه دپاره؟ لیبلوکم فیما آتاکم، چاله چې ډیر څه ورکړي دي دا هم د هغه دپاره ازمیښت دی، په دې کې دی ازمي، او چاله چې لږ ورکړي دی په دې لږو کې ازمي. نو د چا ذمه دارۍ چې کمې دي هغه په دې کمه ذمه دارۍ کې ازمي، او د چا ذمه دارۍ چې ډېرې دي هغه په دې ډېره ذمه دارۍ کې ازمي. خو هر سړی په خپل ځای خلیفه دی، الله تعالی ورته څه اختیارات سپارلي دي، دنه به تپوس کوي. ان ربک سریع العقاب وانه لغفور رحیم، الله تعالی سخت زر حساب کوونکی دی او الله تعالی بخونکی او مهربان دی. دا بار بار قرآن وایي ها جی متوجه که نه، الله زر حساب کوي. نو کوم دی د ګورباچوف سره خو حساب ونه کړه او د اوباما سره څونه موده وشوه د اوباما حساب ورسره وکړو، او الله تعالی وایي زه زر حساب کوم. نو دې څه مطلب؟ وایي چې کله د حساب اراده وکړي نو بیا به یې زر کوي، لا اراده نه ده کړې. الله تعالی د حساب زر حساب کوونکی دی، په حساب کې بیا وخت نه لګي، خو کله چې کله حساب کول وغواړي. اوس خو لا حساب کول نه دی غوښتي، حساب به کله کوي؟ چې کله قیامت شي. جی بسم الله الرحمن الرحیم. ان الدین عند الله الاسلام. نن چې کوم آیاتونه دي دې کې بنیادی تصور دا دی چې دین څه ته وایي او تقوا څه ته وایي. دین نظام زندگی ته وایي، د ژوند نظام ته وایي. دلته یو څو آیاتونه دي د هغې نه به تا ته پته ولګي. موږ خو کله خلک دیندار سړی دې ته وایي چې د چا ملاس ته غوا نه پاسوي، د چا په کار کې کار نه لري، نو موږ وایو دا څه دی؟ موږ وایو یاره جي دا غټ دیندار دی. خو دین پېژندل غواړي چې دین وایي څه شي ته. نو قرآن مجید کې بېشمېره آیاتونه داسې دي چې د هغې نه معلومیږي چې دین د ژوند نظام ته وایي. لکه یو آیت دلته موږ راوړی، هغه دا چې فرعون ویلي وو په خپل دربار کې چې زه دا موسی وژنم، ذروني اقتل موسی، پرې مې دی دا موسی وژنم علیه السلام. ولې؟ ځکه چې انی اخاف ان یبدل دینکم، ځکه ما سره یره ده دی به ستاسو دا دین بدل کړي. نو د فرعون دین څه؟ فرعون دین دا و چې منځونه کول، تسبیح اړولې، ذکرونه کول، تهجدونه کول. نه، بل آیت کې بیا وایي ویذهبا بطریقتکم المثلی. دا دواړه غواړي چې ستاسو د دې ژوند دا بهتر نظام، د دې ملک دا بهتر نظام ختم کړي. انی اخاف ان یبدل دینکم، زه یریږم د ستاسو دین بدلی، یعنی ستاسو د دین مصر دا نظام بدلی. دا نن چې بیا فراعنه راغلي دي په مصر کې، هر ځای کې فرعون فرعون دی. مشرقي پاکستان چې اوس بنگلادیش شوی دی، نو هلته کې اوس لګیا دي فراعنه، د فرعون ښځه، او فرعون ښځه خو هغه د فرعون ښځه خو ټیک وه، خو دا خو بله فرعونه ده، دا فرعونیه ده. دا فرعونیه وایي چې دې خلکو د پاکستان مخالفت کړی دی، د بنگلادیش مخالفت یې کړ. نو بنگلادیش خو وونه نو څنګه یې مخالفت وکړو؟ دا پاکستان او د پاکستان لپاره جنګېدلي وو. نو تاسو خو باغیان وې، نو څه مطلب چې یو سړی د خپل وطن سره نفرت وکړي نو هغه بیا قابل قدر دی، او چې کوم سړی د خپل خاورې سره مینه کوي نو دا د هغه ګناه ده. او زه د خپل وطن د حکمرانانو ته هم حیران یم چې د دین په خوله کې ګونګړي دي، چې د پاکستان په وجه او د پاکستان سره د محبت په وجه په چا باندې پانسۍ خېږي نو دا ټیټې زر ټټم نه وایي. نو څه خو ووایه که نه، تا ته به څوک څه تا نه به څوک څه ویلي؟
ته خبره هم نشي کولی. په برما کې به مسلمانانو څه تېرېږي دی غږ نه کوي. په بنګلادیش کې د پاکستان د وجې نه خلکو ته سزاګانې میلاوېږي دی غږ نه کوي. په مصر کې د اسلام د وجې جمهوریت دی نو ته څه وایې تا باندې یو جرنیل راشي او دا سټ دله ومروړي. زه دې نور هم ته هم حیران یم د هغه دې ګاونډیانو ته. هغه ګاونډیان هم داسې دي وایي دی ښه کار وکړو چې دا ښه کار تا سره وکړي نو بیا به څنګه چلي چې دا ښه کار سبا له تا سره وکړي نو بیا به یې برداشت کړي. ظلم خو نه دی په کار. او بیا جمهوریت راګونه به او چې هغه د اسلام دپاره خبره شي نو بیا زمونږ د خلکو په دماغو کې دا خبرې اچوي ګوره په جمهوریت کار نه کېږي. وایي نه وګوره هلته خو ونه شو هغه په دې خو کار نه کېږي. نو دې څه مطلب؟ نو بهرحال نور خو په دې زه تبصره نه کوم، خو دا زه ویلی شم چې لارې د بل چا نه مه زده کوه. بس چې بل چا دې په دماغو کې خبره ور اچوله او بل چا درته څوک ښکاره کړی چې دا دې لیډر دی. مسلمانانو کمزوري دا ده. د مسلمانانو لویه کمزوري دا ده چې الله دې له کوم لیډر ورکړي یا په کاڼو ولي او چې بل څوک یې ورله مصنوعي جوړ کړي نو هغه بیا دته لیډر ښکاري. چې بل څوک ورته په دماغو کې څه خبرې ور اچوي هغه دته په دماغو کې ورځي چې الله او رسول ورته په الله او رسول ورته په کتاب او په سنت کې څه ویلي هغه دته په مغزو کې نه راځي. نو بیا ټول عمر ډغرې خوري. بیا ټول عمر ډغرې خوري. نو دونه خو ساده ته ځانه مه جوړوه کنه. دا ته ولې دونه ساده یې؟ چاک کر دی ترک نادانه خلافت کی قبا سادگی مسلم کی دے کورون کی عیاری بھی دے. دونه ساده ته چې د خپله ځانه خپل کور ته ور ورته کې نو دونه خو مه ساده کېږه. بهرحال دین انی اخاف ان یبدل دینکم زه یېرېږم دی ستاسو دین تباه کوي ستاسو دین بدلی او که بدلولی نشي نو او ان یظهر فی الارض الفساد او یا به د پسې دا قوم را پاسوي نو فساد به جوړ کړي. فساد دې ته وایي چې د ده نظام ته پې خطره د ده نظام د ده ته خطره که نه. انی اخاف ان یبدل دینکم وایي دیني نه وایي. زه یېرېږم چې زما نظام داسې نه وایي نه وایي ما ته خو څه خطره نشته خو وایي ستاسو غم راغستی یم چې زه نه یم نو ستاسو قیادت به بیا څوک کوي چې زه نه یم نو بیا به تاسو د لار څوک ښیي نو وایي ستاسو دین بربادوي. داسې نه وایي چې ما بربادوي. دا چې راګیر شي که نه نو د هغه چالاکي د خلکو بیا دا ده. جبریل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغی خو د یو انسان په شکل کې وله راغی. تپوس یې وکړ ایمان څه ته وایي چې الله منې آخرت منې ملائک منې قیامت منې کتابونه منې تقدیر منې. اسلام څه ته وایي؟ اسلام دې ته وایي چې کلمه توحید اقرار وکړي منځ روژه حج زکات دا وایي. احسان څه ته وایي؟ احسان دې ته وایي چې د الله داسې بندګي وکړي لکه ته چې الله ته ګورې خو که ته ورته نه ګورې نو تا ته خو ګوري. بیا تپوس وکړو قیامت به کله راځي؟ وایي سم چې تا ته پته نشته تاریخ داسې ما ته هم نه دی معلوم. البته نښې به یې درته وښیم. نو په نښو کې یو نښه ورته دا وویله چې ان تلد الامة ربتها د چا نه چې پیدا شي دی به مالکه شي. ښځه به خپله مالکه وزېږي یعنې لور به په مور باندې مشروطي کوي او بدماشي به پې کوي. وایي به ته د زړې زمانې ته نه پوهېږي اوس بیا به په پلار کوي. کشران به په مشرانو باندې څه کوي لوبې به پې کوي. کشران به مشرانو ته بېوقوف وایي. دا خلاصه ده. او ورپسې وان تر الحفاة العراة رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان او ته به وینې هغه خلک چې بربنډې خپې به ګرځېده خپې ابله خپې او بیزې به یې سره ولې او بیا ورسره پیسه دونه زیاته شوه چې بیا د یو بل نه اوږده اوږده بلډینګونه جوړوي. یو وایي زما هغه 140 دی بل وایي زه به 175 جوړ کړم نو اوږدې اوږدې تنوران برخېږي. او دریم دا چې وان تر الصم البکمه ملوک الارض چې ته به هغه خلک ویني چې د ځمکې اختیار به هغه خلکو ته حواله شي هغه به حکمرانان شي چې الصم البکمه چې هغه به کاڼه وي او چاړاګان به وي. کاڼه به حق خبره به نه اوري او چاړاګان به حق خبره به نه کوي. نو دا به د ځمکې حکمرانان وي. نو دا یې ورته بیان کړ. نو بیا نبي علیه الصلاة والسلام ناستو هغه سړی لاړو. نبي علیه السلام یې سړی وګوری څه شو؟ خلکو وی خو نشته. وی دا تاسو ته پته ده څوک و؟ وی دا جبریل علیه السلام اتاکم یعلمکم دینکم راغلی او تاسو ته دین ښوده. اوره په دې دین کې دلته څو خبرې وکړې؟ د ایمان خبره دین دی،
د اسلام خبره دین دی، د احسان خبره دین دی، د قیامت نخې او د قیامت نزان خبرول دا دین دی. خدا دین دی چې پتا باندې حکومت څوک کوي. وان تر الصم البکم ملوک الارض، ته به وینې چاړاګان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې اول ځل خلکو ته دعوت ورکړ د اسلام، نو څه وته وی؟ خلک راغلی وو د خدای پیغمبر ابو طالب وته وی واره دا قوم شکایت کوي. وی څه شکایت کوي؟ وی دا خلک وی چې یاره بس زمونږ د قلار شي، مونږ ته قلار دي، دی زمونږ خدایانو ته بدره دی. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل اريدهم على كلمه، زه خو د دین یو خبره غواړم، کاغه خبره ومنله تدین لهم بها العرب وتؤدي لهم بها العجم الجزيه، عرب به ټول تابع شي او عجم به ولا ټیکس ورکوي. دا خو یو ده، مونږ به لس خبرې ومنو. وی لا اله الا الله محمد رسول الله وای بدا خبره ده. هغه وی ښه دا د خو په خوان راته په مخ هم راته دا خبرې کوي. اوس دا راته وای تاسو یو ځل بیا وای لا اله الا الله محمد رسول الله. نو اوس عرب تاسو تابع او عجم بدل ټیکس درکې. اوباما ته اوس ټلیفون کوي ټیکس راکړه. منموهن تم ټلیفون ځکه چې کلمه خو پیغمبر علیه السلام وایي چې کلمه وایي نو تدین لهم بها العرب وتؤدي لهم بها العجم الجزيه. نو یا بم کلمه نه ویلي، کلمه خو مو ویله کنه، مخکې نه مو ویله وه، اوس هم بیا وویله. نو بیا اوس به څنګه چلو کوو؟ اوس ټلیفون وکړو، اوباما ته نمبر در سره شته چې اوباما ټیکس راولېږه. حاجي ګورډن براون ته ډیوډ کیمرون ته مو لیکو چې ټیکس راولېږه، ځکه چې مونږ کلمه وویله. نو خبره دا نه ده که نه، کلمه دې وویله نو بس بیا به سملې او ټیکسونه به خلک راوړي. صحابه هم ویلې وه، خو د هغې لارو نه تیر شو. نبي علیه السلام هم د هغې لارو نه تیر شو، د هغه طایف د لارو نه تیر شو، د هغه مکې د کوڅو نه تیر شو. پوهېږې په خبره که نه؟ د هغه هجرت د لارو نه تیر شو، د هغه بدر او د احد نه تیر شو، د هغه حنین او د احزاب او د حدیبیې نه تیر شو. نو دا مرحلې وی، دا مرحلې وی که نه. یو سړي وی نکاح کړی و که نه، نو بیا بله ورځ چې هغه څو ورځې تېرې شوې خلکو به له ډوډۍ موډۍ کوله، نو بس دغه به میده ناست و او ډوډۍ به یې خوړی او دا دعوتونه به کېده. چې داسې میاشت نیمه تېره شوه، نو ښځې ورته ویې یاره اوس خو چا نه ده راوړې نن، نو ویې لاړ شه څه راوړه؟ نو هغه ویې څنګه؟ وی نه نه اوس به څه راوړې نه د دوکان نه. وی یاره هغه مولي صاحب چې پکې ما ته وی چې ستا قبوله ده، نو دا خو پکې راته نه ویلې چې مالګه مرچکي به پکې هم راوړې. نو سیده په مولي صاحب پسې ورغلی، ورته ویې چې مولي صاحب تا چې ما له دا نکاح کوله نو تا پکې ما ته دا ویلي، اوس خو هغه د ما نه دا پیاز او ټماټر او مالګه مرچکي غواړي. نو هغه ورته ویې تا چې وی چې ما قبوله کړه، په دې قبوله کې د هر څه وو کوتکه. پوهېږې په خبره که نه؟ ته دې نه نه وې خبر، نه پکې دننه پټ پراته دي د هر څه. نو دا پکې پراته دي که نه د هر څه، چې تا وی چې لا اله الا الله، نو بیا به د لا اله الا الله خو اعلان شو، دا خو یو ډیکلریشن شو. نو چې دا اعلان دی نو د اعلان نه بعد به بیا څه کول غواړي که نه، نو بیا هغه مرحلې وي. نو دا مرحلې بیا څنګه وي؟ نو دین جامع نظام ته وایي. په دې جامع نظام کې بیا دا ټولې خبرې شامل، په دې کې بیا مونځ دی، په دې کې روژه ده، په دې کې د بندګانو حقوق دي، په دې کې اخلاقیات دي، په دې کې د عدالت نظام دی، په دې کې د مشرۍ او د کشرۍ نظام دی، په دې کې د عدالت نو دا د منډۍ نظام دی، په دې کې دا د تعلیم نظام دی. نو دا خو یو نظام خو نه دی که نه، په دې کې خو دا ټول هر څه شامل دي. نو د هر څه د ټولو ته بیا دین وایي، د ټولو ته څه وایي؟ په دې مکه معظمه کې حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ راغی، نبی علیہ السلام ته وی د خدای پیغمبره ډېر زیات تکلیفونه دي راته، ډېر زیات سخت دي. او هغه حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ باندې به ظالمانو په سر داغونه لګول، داغونه د به دا د لوارۍ کار کو. نو هغه کافران به راله ظالمان او دا سیخ به ګرم کو، د په سر به یې وله داسې داغونه کول. نو دی راغی نبی علیہ السلام ته وی د خدای پیغمبره دعا وکړه، الله تعالی زموږ مرسته او مدد وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډډه لګولې وه او داسې راپاڅېده، ورته وی تاسو جلدي کوئ. وی والله لیتمن الله هذا الامر، زما دې په الله قسم یې الله به دا دین غالب کوي. حتی یسیر الراکب من صنعاء الى حضرموت، د صنعا نه د حضرموت پورې به یو سړی روان وي او لا یخاف الا الله، د الله نه بغیر به د بل چا نه نه یېرېږي.
وګوره د دین د غلبې یو ساين ورته دا وښوده چې قافلې یو نه ورته قافلې هم یریږي بیا به یو سړی یوازې رواني سوا د الله نه به د بل چا نه یریږي نو څه مطلب امن به راځي کنه امن به راځي نو امن به څنګه راځي ستانه او که څوک د تپوسو کې د اسلام تعبیر وښایي نو ته به ورته څه وایې نو ته به ورته وایې چې 20 رکعته نفل ماښام او 20 رکعته سهار نه نه یوازې نفلونو ته دین نه وایي دین معنا دا ده چې په دنیا کې به امن الله پر سورۃ انعام کې وایي الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن چې ایمان راوړي او ظلم ونه کړي نو دې به امن ملاوي امن پیژنې امن د ایمان تم د ایمان د دې وجه نه وایي چې په دې امن ملاوي نو موږ او تاسو ته د ایمان په وجه امن ملاو دی اول به په پښتو کې وایي اول به وخورې د ځان غوښې نو بیا به وخورې د ښکار غوښې د ځان غوښې به نه خورې نو د ښکار غوښې به خورې صحابه کرام اول دونه تکلیفونه تیر کړو چې په خېټه پورې کاڼي وتړل نو بیا د هغې نه بعد الله خبرې راغلې داسې خو نه کېږي که نه نو دا امن به راشي یو تعبیر نبی علیہ السلام دا کړی دی په یو تاریخ کې مې دا هم لوستي وو اگر چې و د نږدې وخت کې مې مطالعه کې نه دي راغلي نجاشي ته نبی علیہ السلام یو خط لیکلی و نجاشي ته د اسلام دعوت یې وله ورکو نو د اسلام په دعوت کې یو ته څه لیکلي وو ګوره د اسلام دعوت څه دی دین پیژنو که نه دین د دین دعوت یې ورکو نو ورته وی چې لا یستضیء العالم بنور الاسلام مستقبل اسلام دی او اسلام رڼا ده یو دور به راشي دا ټوله دنیا به د اسلام په رڼا باندې رڼا شي ویتساوی الصغیر والکبیر امام الحق او چې د اسلام رڼا راشي نو بیا به پکې لوی وړوکی نه د حق په مقابله کې به لوی وړوکی برابري نو فلا ییأس الضعیف من العدل فلا یطمع الشریف فی الحیف یو سړی به د خپل حیثیت نه د زیات تصور په دماغو کې نه کوي چې زه ډېر لوی سړی یم نو ما ته به د ما د حق نه زیات ملاویږي او ولا ییأس الضعیف من العدل او کمزوری سړی به دا نه وایي چې ما ته به څه انصاف ملاوي زما به څوک واوري ما به څوک پرېږدي نه نو فتتخلص الامم من جور ملوک ټوله دنیا به د هغې حکمرانانو د ظلم نه آزاده شي كانوا يعدون انفسهم آلهة چې هغې ځان ته خدایان وایي ورعیتهم عبیدا او دا انسانان خپل غلامان ګڼي ګوره دا دعوتو دا د اسلام دعوتو ښه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نجاشي له اسلام دعوت دا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې هجرت کو نو د مکې خلکو پسې د سلو خانو انعام مقرر نو رسول الله صلی الله علیه وسلم روانو چې روانو نو یو سړی دی د بنو مدلج قبیلې هغه لګېدلی دی او هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې انعام هغه داسې دغه دی دا قیافه شناس دی دا منډونه معلوموي نو تلی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته ورسېد او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ولید د د اس داسې په ځمکه کې ونښتو بیا یې توبه ویسته بیا یې توبه ویسته آخر کار رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې یاره ته عجیبه سړی نه ته د سلو خانو په لالچ کې په ما پسې را روان نه زه خو ستا په دې لاس کې د کسرا بنګړي وینم او ستا په دې سر د کسرا تاج وینم نو دی ورته وایي چې دا د کوم کسرا بن هرمز هغه کسرا چې رومیانو له شکست ورکړی او په دنیا کې واحد سپریم پاور دی وایي هغه بیا وخت تېرېده د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زمانه راله غالبا سن 17 هجری ده او هغه ځای نه د کسرا هغه بنګړي او هغه تاج او هغه حله او هغه جامې رالی او مسجد نبوی ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ناست او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ناست حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وی دا ان قوما ادوا هذا لامنا هغه تاج ته ګوري هغه جوړه چې داغه کومه دا او پاغه کومه بټنې لګېدلې دي او پای کې کومه ملغلرې دي هغه تاج کې چې کومه هیره او جواهرات لګېدلې دي او حضرت عمر وته داسې ګوري
نو حضرت علی ته وایي چې ان قوما ادوا هذا لامناء، کم خلکو چې دا تاجونه دا غیران نه راوړي دي دلته مدینې ته او د دې نه دونه غونډه څه شی نه دی ضایع کړی، دا خو ډېر امانتدار خلک دی، دا خو ډېر امانتدار خلک. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وایي انک عفت فعفت رعیتک، تا ځان بچ کړی دی نو ستا لاندې خلک بچ دي. ته په خپله کرپشن نه کوې، ته په خپله د قوم مال نه خورې، نو لاندې خلک سوال نه پیدا کېږي چې مال وخوري. ولو رتعت لرتعو، او که تا په هر ځای کې خولې وردننه کولی او هر ځای کې خوراک کولی نو لرتعو، بیا به دیم خوراک کولی، بیا دا دلته راوړل نه، بیا به دا په لارې تاله والو. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته رایاده شوه چې یاره سراقه یو سړی و او نبی علیہ السلام ورسره وعده کړې وه چې ستا په لاس کې زه د کسرا کنګن ینم او د کسرا بنګړي ینم. وی هلکه هغه سراقه بن مالک راوغواړی، سراقه د بنو مدلج قبیلې هغه جوان، نو هغه چې راوغوښتو نو هغه ته هغه د کسرا تاج په سر کې په جومات کې مسجد نبوي کې، او هغه ته د کسرا هغه جوړه ور واغوستوله او د کسرا هغه بنګړي ورته ور واغوستل، وی پاسه. نو چې هغه پاسېده نو صحابه کرامو الله اکبر چغه الله اکبر صحابه و. او حضرت عمر رضی الله عنه ډېره خوشحالۍ نه د سترګو نه اوښکې وبهېدې او وایي بخن بخن، ډېره د خوشحالۍ خبره ده. فتم من بني مدلج، د بنو مدلج قبیلې یو هلک ته وګوره، یو جوان ته وګوره، یو بانډچی. دا قدید یو علاقه وه، قدید یو چینه وه هلته، یو دیهاتي غونډه علاقه وه، په هغې کې دا جوان اوسېد. یو دیهاتي جوان ته وګوره او یلبسو تاج کسرا و سواره، او په سر د کسرا تاج دی، لکه نن سبا لرې دی یو بانډې دی، یو لرې غونې بانډې سړی ته راولی، هغه په وایټ هاوس کې باره ناست دی، اوباما په کرسۍ هغه کښېني. وی دا خو عجیبه غوندې خبره ده. او بیا وی الله تعالی تا دا خزانې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نوې ورکړې او ماله دې راکړې، ځکه چې ما پې ازمې، خو زه به تر هغه پورې دې جومات نه پاه نسم تر څو پورې چې مې دا په مستحقینو تقسیم کړي نه وي. او هغه ټول هر څه هغه ملغلرې او هیرې او جواهرات به خلکو تقسیم کړه. دا دین خو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوم وخت کې دا خبره کړې وه. ګوره یو سړی چې هجرت کې خپل کلی پرېږدي نو په هغه وخت کې د سړي سره د ځان غمي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذهن کې خپل اصل منزل وو، هغه آخرنی منزل، هغه آخرنی پړاو نه دی، هغه په دماغو کې، هغه د ذهن نه چېرته محوه شوی نه دی. دا پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم، کنی په داسې خطرناکو حالاتو کې د سړي نه هر څه ویري، و رسول الله خو رسول الله دی کنه صلی الله علیه وسلم. نو هغه خبره ورته په دماغو کې ده، سراقت یې وي، په دې خبره ځان پوه کړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی په دې وعده خو دا راته ووایه چې دا د ایران د کسرا دا بنګړي چې راوړل نو دی ورته جولې واړولې، هلته خلک ورغلي وو، حاجي هلته ورته جوړې وغلوه چې زمونږ پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وینا کړې ده او جي دا تاج مونږ له راکې، نه نه جي دی ته په زور اغوستی او دا مټې پې ورله تاو کړی او داسې پوهېږې په خبره باندې. هغه هغه علاقې واغستې، دا وطن یې ترې واغسته، تاجونه څوک چا لاسې نه ورکوي، ښه خپل زوی له څوک نه ورکوي، زوی په پلار وژني او پلار په زوی وژني، نو تاله خیراتي درکوي. دا دین دی، دا دین دی. امن راوستل په دنیا کې دا دین دی، د ظالمانو ظلم نه انسانان بچ کول دا دین دی، چې د خدای دعوی کوي هغه د تختونو راچول دا دین دی، د الله د حقوق و ادایګي دین دی، د الله د بندگانو د حقوق و ادایګي دا دین دی، دا دین وایي. دا آیاتونه دي ته وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم ان الدین عند الله الاسلام، بشک د ژوند تیرولو طریقه د الله په نسبانه د الله تعالی بندگی دا، الله ته ځان سپارل دي، د الله په مخ کې سرندر کېدل دي، فلی سبمیشن چې مکمل الله تعالی ته ځان حواله کړي، سرندر شي ورته، لاس اوچت کړي د خپلو اختیاراتو نه. د الله په نزد د ژوند د تېرولو طریقه دا ده د بندګانو لپاره. خلیفه یې که نه، خلیفه دې ته نه وایي چې خپل اختیار به چلې، خلیفه دې ته وایي د الله خوښه به چلې. نو چې د الله تعالی په نزد باندې دین اسلام دی،
نو د نور خلکو خو د يهوديان هم ځانته د الله تعالی بندگان و یو دا هم د پیغمبرانو اولاد دي نه خو د اسلام خبره نه کوي هوایا اصل کې غیم د اسلام خبره کوله خو بیا د پیغمبرانو تعلیمات یې کړنو دا مذهب غنومي بدل د خپل دین غنومي بدل ورنه موسی علیه السلام د يهودیت خبره نه وکړي ورنه عیسی علیه السلام د عیسایت خبره چاته نه وکړي عیسی علیه السلام د اسلام خبره کړي موسی علیہ السلام د اسلام خبره کړه هر پیغمبر مسلمانو اس پیغمبر نان مسلم نه پاتې شوی پیغمبر نان مسلم کې دی دا کې دی چې پیغمبر د اسلام نه علاوه بل خبره وکړي هر پیغمبر مسلمان دی خلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام در اسلام اولنې په وې د پیغمبر اسلام نے فرمایا نو هر پیغمبر اسلام دی ابراہیم علیہ السلام پیغمبر یہودیت دے سر موسی علیہ السلام پیغمبر یہودیت دے نا موسی علیہ السلام ہم پیغمبر اسلام دے ابراہیم علیہ السلام ہم پیغمبر اسلام دے ہر پیغمبر دے اسلام پیغمبر دے البتہ اسلام ہر پیغمبر پیش کرو خو بیا داغه قومونو پاغه باندې خور راواچول داغه شکل بدل داغه تعلیمات فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات رستو چې کوم خلق را لناغي په شهوتونو او په خواهشاتو پسې ورپسې شو د عبادتونو نظام درهم برهم کو د خپل پیغمبرانو تعلیمات تباہ برباد کو پاغه خور ورواړول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات جامع تعلیمات دي در ژوندۍ کړه هغه د تمامو پیغمبرانو تعلیمات هغه په یو جامع شکل کې پیش کړو او تر قیامت پورې د چا دادا په دې خور نشي راړول الله تعالی د دې غیبی نظام کړی الله تعالی ورته خلق را پیدا کړي چې هغه به د نه دا دوړي به سنډي دا به سنډي دنیا خلق بس کوي او څوک بس کوي او الله د چا په دماغ کې را ورواچي چې تم د دې دین د خدمت کوو دا قران زده کوو او نور ته وای بس مزه پکې وته خو دي څه خوند وته پکې ور کړی وته وایي په خبره خو ویني چې دا دنیا څخه ګټي او څه کوي خدا زم کولای شم وای نه ته دا کار کوو مدد الله تعالی نظام ندی باندې د پاسه څو ګرد غبار نش او چې څوک پیراوي نه د علماء کار بیا دار علماء ولا تیار کړی هغه بیا پاکي هغه ګن صفا کوي خلکو ته صفا دین مخه ته دا ومختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم او اختلاف نو کړه کسانو چې تور کړی شو کتاب مگر پس دا نه شدي ته علم راغی د علم نه بعد اختلاف کړه پنا پوهه نه کوي په زدي کوي ولي کوي بغيا بينهم د بغيا بينهم صحیح ترجمه دا چې دی وی چې زما حقوق د نورو نه لږ زیات پکار دي زما مقام اوچت پکار دی ما ته د خپل حد نه لږ زیاته غونډه حصہ پکار ده نو هر سړی غواړي چې هغه ته د خپل حق نه زیاته ملاو شي نو د دې زیاته ملاوېدو دپاره هغه بیا د الله تعالی په دې دین کې کټ کوټ شروع کړو چې د خدای بندگی پرېږدئ زما بندگی کوئ د خدای دا د حقونه پرېږدئ او زما دا د حقونه استعمال کوئ نو د دې وجې نه چې خلکو د خپل حد نه د زیاتې مطالبه شروع کړه د خپل حد نه د زیاتې د دې هغه هرس شروع کړو هغه شی خو دوی ته په هغه اصل شي کې ملاوېده نه نو دوی د هغه اصل شي هغه شکل بګړاول شروع کړو دغه اصل شي لغه د اسلام هغه شکل روانول شروع کړو چې د خدای هغه حقوق بیا ځان ته راغله چې نه د خدای حقوق ادا کې که ادا نه کې خدای غني بادشاه دی خو زما د خېټه ډکه کړه زما د جولې را ډکه کړه مال راوړه دا د بغل د مخالفت او دا چې څومره ګوره کنه زه په دې زیاته تفسیر زګه نه کوم چې بیا به خلک خپه شي ځکه په کول مې مطلب خو نه دی چې دا څومره ډلهبازۍ جوړې دي ډلهبازۍ په اسلام کې دا ډلهبازۍ ولې جوړې دي ځکه چې یا د اسلام کوم یو جز دی نو هغه د خپل حیثیت نه دغه مرتبه راکمه کړې ده او دغه بل هغه اوچته کړې ده نو دا غي نه ډلهبازي جوړه شو کله د مستحبونه فرض جوړ کړو او کله د فرضونو هم د مستحبونو لاندې درجه ورکړه ځینې فرض د مستحبونو هم پسې ورلاندې کړه دا غاړه تپوس نه کوي او ځینې مستحبات د فرضونو هم پسې ډېر زیات کړه چې په هغې سړی کافر کوي بالکل نو دې نه ډلهبازي جوړه شوه دویم د دې نه ډلهبازي جوړه شوه چې د پیغمبر په ځای وي چې صاحب که دی منې خو زما ملګری او که دی نه منې نو بیا نه یا لکه دی خو نه ما خدای د خپل حد نه راته مه زیاته وه پیغمبر ته راته مه جوړه وه
خبره خو د پیغمبر تاسو ته ما بل ورزوي محمد فرق بین الناس د جدای شخصیتونه صرف محمد او پیغمبر د پیغمبر په وجه باندې ډلې جوړیږي چې پیغمبر څوک مني دا یو ډله ده چې نه مني دا بل ډله د بل شخصیت په وجه باندې ډلې جوړول غلط دي سړی به زما خوښي خو دا خبره زستانه دا مطالبه نه کوم چې ستا دې دومره خوښ شي چې څومره زما دی زما مولانا مودودي او علامه اقبال ډېر زیات خوښ دي خو زه به وایم چې ښه څو پورې چې ستا دونه نه خوښ شوی چې څونه زما خوښ دی نو هغه پورې خو زما په نس ته مسلمان نه نو دا خو به زه زیاتی کوم دا به زه ظلم کوم دا خو زیاتی دی نو ډلهبازي د دې نه جوړه شي او ډلهبازي د دې نه جوړه شي چې ستا کوم حق په اسلام کې دی ته د هغې نه زیات غواړې او زما چې حق په اسلام کې دی ما له د هغې نه کم راکې نو اسلام خو زما حق هم مني او ستا حق هم مني تا له به زه ستا حق در کوم ته به ما له زما حق راکې او چې ته د خپل حق نه زیات غواړې او ما له خپل حق هم پوره نه راکې نو ویل للمطففین دا دوه تلې دي ساتلي دي د ورکولو دپاره یو تله ده او د اخیستو دپاره بله تله ده دوه قسمه دړی دي در سره یو پاوکم دړی ده او یو پاوباندې دړی ده په هغه پاوکم دړی باندې ورکې او په پاوباندې دړی اخلي نو دا خو زیاتی کوي دا زیاتی ډلهبازي د دې نه جوړه او بیا که نه ګوره دې ته ډلهبازیان دا ومن یکفر بآیات الله فإن الله سریع الحساب چا چې انکار وکړ الله د آیاتونو نو الله تعالی به سره سره حساب وکړي چې کله اراده شي بل آیت وقال فرعون ذروني اقتل موسی فرعون ویلو په خپل دربار کې پرې مې د موسی علی السلام وجنم پرې مې لکه چې چا نیولې نور چا نیولې نه وو او په ځل کې یاري دا حقیقت دار تاسو به حیران شئ د دې بنی اسرائیل د بچي وجل او دا شور شرغب به اره ورځ په پارلیمنت خو هغه نه خو دربار په دربار کې به ټوله ورځ بله خبره نه وه سوا د موسی علیه السلام د دعوت نه خو موسی علیه السلام باندې لاس نشه کني موسی علیه السلام باندې دربار ته ورتم د علماو دا لیکلي دي و یره د دې فرعون په دې زړه کې د موسی علیه السلام دونه روب وکنه دونه روب چې ور مخامخ بشه وته نو د به چې خدای کله به وزي وسه ځکه چې د ټول کار خراب و کار خرابېدو باندې خو پوهېږي اول ځل چې ورته ور وړاندې شو د مفسرینو لیکلي دي چې اول ځل ورته ور مخامخ شو موسی علیه السلام نو هغه فرعون ورته وایي چې څه وکړه وایي زه تاسو دلیل پیش کړه کنه هغه وایي دلیل خو را سره دی دا کونټۍ د ځمکې له چې را واچولو نو د هغې نه څه جوړ شو اژدها ته جوړه شوه اژدها نو دی خو په دې غټه کرسۍ ناست شو کنه نو هغه اژدها ولګېده نو هغې دا د خلکو لیکلي په حدیث کې نه دي راغلي خو د مفسرینو بعضو لیکلي دي وایي د اژدها داسې وکړه چې دا یو جبړه نه ده دا یو جامه دی وله د دې تخ نه ښکته کړه او دا بله یې پې د بره کړه او په دې منځ کې ورته دا ژبه داسې اړقول شروع کړه او ویې د فرعون موسی علیه السلام ته وایي چې نه نه ته دا شی لرې کوه ته خبره کوه دا شی پوهېږې په خبره وایي دا لرې که ته پوهېده چې د ده سره خو څه نه کېږي او دا علماو لیکلي دي چې موسی علیه السلام به ور مخامخ شو نو فرعون په باره کې لیکلي دي چې یبولو کما یبولو الحمار د خر په شانتې به ته بېده وامتیازې داسې پوهېږې په خبره داسې به ته بېده کنی نو ده ته لاس نه شو اچولی موسی علیه السلام هغه ورته ویلي چې ګوره که ما ته دې لاس راواچول نو کار دې خراب دی نو په زړه کې د ده نه دا څه چل و چې دا ته یېرېده هغه د یو محکوم قوم فرد و دا اعجاز دی دا د موسی علیه السلام دپاره معجزه وه دا نن هم معجزه ده پوهېږې په خبره کنی فرعون خو ځان ته څه نو بیا یې پرېمې دی چې وژنه مې ولیدعو ربه او دی د خپل رب ته آواز وکړي ولې وژنم ځکه ډېر ته تنګ شوم انی اخاف ان یبدل دینکم زه یریږم دی ستاسو دین بدلوي ستاسو دین بدلوي نو ستاسو دا نظام خرابوي په دې کې چاته عهدې میلاو دي چاته په جعلي ډیګرو باندې 20-21 ګریډ میلاو دی د چا د ډیګرو ویریفیکیشن نه دی شوی هغه د پارلیمنت ممبران او وزیران دي څوک ډبل نیشنلټي ورسره ده او هغه هم ډېرو ډېرو غټو غټو عهدو باندې دي انی اخاف ان یبدل دینکم او که داسې د رښتیاو نظام در باندې راغی نو دا خوله چې پرې پانچوګي مې نه پوز او خوله ګي مې پوهېږې په خبره که نه سا پکې نه شي اخېستېدو نه په غوړو کې ډوبې دا شی به بیا کم ځي دا چې داسې فیر نظام راشي انی اخاف ان یبدل دینکم دا چې په دې کرپشن دا کوم نظام روان دی دا به بیا نه
نو دې نظام ته دین وایي. نو دغه دین بدلیږي. لکم دینکم ولی دین درست وی کنه. او ان یظهر فی الارض الفساد، او یا به پسمکه کې فساد را پیدا کی. نن بیا دا موضوع پاتې شوا، دا باقی به ان شاء الله العزیز سبا شي. واخر دعوانا الحمد لله ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. دعا وکړه دنیا مظلوم مسلمانانو ته، د بنگلاديش مسلمانانو ته، د مصر مسلمانانو ته، او د عراقان مسلمانانو ته، ټول دنیا مظلوم مسلمانانو ته دعا وکړه چې الله تعالی ظالمانو نه آزاد کړي. الله تعالی ول خوشاله او امن او سکون ورکړي. الله په دنیا کې دین غالب کړي او موږ د دین د غلبې توفیق راکړي. څومره خلک چې زموږ د دعاګانو درخواستونه کړي، الله تعالی ته دا علم دی. الله تعالی ټول په حالت رحم وکړي، د ټول جایز او شرعي حاجتونه پوره کړي. زموږ د ټول جایز او شرعي حاجتونه پوره کړي. الله زموږ مشکلات آسان کړي. صلی الله تعالی علیه